زمونږ 12% پرافټ د کنډکټر یې خري او موږ باندې 7.5% ټیکس الریډي زمونږ د کنډکټر پرافټ دی او د هغوی فکس ټیکس دا ورسره لکه کم زمونږ هم مال چې موږ چې نور مټیریل یا څه شی راوړو په هغې باندې 15% مزید ټیکس دونه خرڅ دوی له بیا راوړو په ټیکس کې بیا ورکوو نو دا ظالمانه ټیکس موږ بالکل نه منو لکه چې کوم ټیکس دی د هغې نه علاوه ₹1 ټیکس هم نه منو په هغې باندې طارق خان وی چې موږ ته ₹1 ارب خو زموږ خپل ذاتي لکه د کنټکټر برادرۍ په ګورنمنټ باندې قرض دي چې د هغې موږ کار کړی دی پیمنټ نه دی میلاو بلونه جوړ دي محکمې راله بل جوړ کړی موږ ته چک نه ځکه نه میلاوي چې خزانه ریلیز نه کړي لکه پیسې نشته دی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتن دا شروع شو پناستو کې چې مازه غلېوي برابر دي د کولمبیا زبا دا یو خبرو کوم چې زمونږه د ټیکادارانو یو دوه درې مشران وفات شوي دي دا وکړي چې الله موږ ته آخرت نصیب کړي او الله هغه دې سفر چې کوم دی هغه آسان ټینډر چې وي هغه زموږ د کیپرا یو کوم موږ ته چې اخباري سټیټمنټ راغی هغې کې لکه دا یو فرق و د کیپرا چې د کیپرا رولز مطابق نو موږ لکه ډپارټمنټ ته ووایي چې د کیپرا رولز مطابق دا ټینډر که هغوی لکه هغه وخت مطابق لکه ونه کړې موږ عدالت ته لاړو هغوی هغه کیپرا رولز ته راوستې بس هغه زموږ مسله وه ښه په طریقه باندې حل شوله او عدالت کې لکه پرون موږ لاړو او دواړو فریقو لکه ښه راجنامه د ډپارټمنټ او زموږ په منځ کې چې کوم مسله وه هغه هغوی خپلو کې لکه موږ دواړو یو بل سره دستخط وکړو موږ ته هغه کالیپارټ چې کوم زموږ پیسې بندې وي یا د ټیکادارانو مرګرو پیسې بندې پرون نه شروع کړي دي نن هم شروع دي لکه کنټینیو ورکوي مهرباني وکې د ټیکادارانو ډېرې زیاتې بندي ډېره پیسه زموږ بنده موږ د هغوی دا بل ځلې میټینګ وشو په پېښور کې د اسمبلۍ مخې ته موږ د هغې وروستو ښکار څه موږ چې بی موږ څه وکړو په دې باندې خبره وشوه چې بی د دې ټینډرو بایکاټ موږ کوو تر هغه پورې به زموږ بایکاټ وي چې تر څو پورې زموږ ته د مرګرو ته پیسې نه حواله شوي نو چې دا پیسې راشي بل د مخکې فضلیق صاحب یو آرډر جاری کړو چې بی تر هغې پورې به ټینډر نه کېږي تر څو پورې چې سایډ نه وي او پیسه نه وي اوسه پورې په هغې څه عمل درآمد نه کېږي دوی ټینډر یې وکړي ټیکادار غریب گیر شي زموږ د 400 خو ډېر کمزوري ټیکاداران کارونو باندې ولګو نورې پیسې موږ سره شته نه موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې بی تاسو ټینډر هلې لګوئ چې تر څو پورې تاسو سره فنډ وي او اوس چې کوم زموږ د ټیکادارانو پیسې بندي نو مهرباني وکړئ زموږ دا پیسې موږ ته راکړئ ډېره مهرباني برادرۍ او د پرس مرګرو ټولو ته هرکلی وایم او په خیرالي وایم د ټولو نه لومبۍ خبره زموږ د دې چې زموږ د محکمو کې مختلف محکمې دي زموږ چې په هغې کې اریګیشن ډپارټمنټ دی په هغې کې زموږ د ټیکادارانو دې وخت کې 2126 میلیون روپۍ دا پینډینګ دي حکومت ته د دې بلونه شوي دي نو چې دا پیسې هغوی موږ ته ریلیز کړي دا بلونه د ټیکادارانو 360 میلیون روپۍ دا زموږ بل پراته دي میلیون جی سی ایم ډي ډیمانډ زموږ د پی ایچ ای چې کوم دی نو دا 40 کروڑ روپۍ دي او دغه شان نورې محکمې چې کوم دي نو ټیمې شوه یا نورې محکمې چې شوې دا پیسې چې تاسو ټولې راغونډې کړئ نو دې نه 1 ارب روپۍ جوړېږي دې وخت کې دا د ډسټرکټ 400 د ټیکادارانو حکومت سره پوري دي د دې نه علاوه زموږ نور بیلونه هم تیار پراته دي خو محکمې وایي چې تر څو پورې فنډ نه راغلی نو هغه بیلونه موږ جوړو نه نو موږ دا خواست کوو چې 400 ډېره وړه ضلع ده او څنګه چې صدر صاحب وایي چې که ټیکاداران یا کپنۍ وي خو یو دوه به وي نور زموږ دا ټول چې کوم دی د متوسط طبقې سره تعلق ساتو دا ټیکاداران بل د ټیکادار کار چې ودرېده نو دې سره دا یو انډسټري ده دې سره دا ټوله ضلع به ودرېږي دې سره به بېروزګاري پیدا کېږي او چې کله په ضلع کې بېروزګاري پیدا شي نو دې سره به بدامني پیدا کېږي نو زموږ د حکومت نه भरपूर मुतालिबा दा
چې څومره زر کېدی شي نو زمونږ دا فنډونه دې موږ ته ریلیز کړي چې زمونږ دا کارونه هم روان شي. او د احتجاج خبره خو دغه وکړه صدر صاحب هم وکړه. بل یو عجیبه تبدیلی راغلی ده په دې وطن کې چې څومره فنډونه هم ریلیز شي د غونډې صوبې نو په دې کې 50% دا سواد ته ځي چونکې چې وزیر اعلی صاحب د سواد دی نو دا فنډونه دا 50% چې کم دی نو دا سواد ته ځي او دا باقي 50% چې کم دی دا په ټول KP باندې تقسیمیږي. نو یو خو چې کم دا ظلم کیږي نو مهرباني نه وکړي چې د دې روکتام نه موشي. موږ د دې پریس کانفرنس په ذریعہ چې کم دی زموږ دا مطالبه ده چې ایکول تقسیم دي کیږي. څومره فنډ هم چې راځي نو دا نه چې 50% د سواد ته ځي او نور د په ټوله ضلع کې د دې ډیسټریبیوشن کیږي. نه څومره چې حق دی د هرې ضلع نو دا د هغې ته د حق په لحاظ او د هغې په بنیاد ورکړی شي. او مختلف مسایلو د هغې باره کې راغوښتو په ملک ریاض ځای کې هغه اجلاس وشو. د هغې نه پس بیا موږ یو ټایم کېښوده چې یاره موږ ته به تر هغې پورې به لکه د دې فنډ او د حکومت صوبایي حکومت زموږ مسایل حل کړي چې کوم مسایل هغوی بیان کړي دي. موږ په دې خپل بینر کې هم لیکلي دي خو څه مسایل داسې چې هغه تفصیلي ویل دي. نو د دې لپاره لکه موږ بیا دوباره لکه زموږ مشرانو یو لانګ مارچ شکل باندې د وزیر اعلی صاحب او د اسمبلی مخې ته رالل او په هغې په اسمبلی مخې ته د خپل مسایل بیان کړل. نو د هغې مسایلو کې بیا اخري زموږ صوبایي صدر صاحب چې کوم ډکټیشن موږ له راکړه چې تاسو به د دې نه پس دا د فارمولې اختیاروي چې زموږ د ټیکهدارانو ملګرو چې کومې ظالمانه سلوک ورسره کېږي چې د دې مخنیوي وشي. نو یو خو د ټولو نه مخکې د فنډ خبره ده چې زموږ څومره تقریبا KPK کې دي نو په KPK کې زموږ د ټیکهدارانو برادرۍ تقریبا د 50 کروڑ روپو پورې 50 ارب روپو پورې تقریبا زموږ لیبیلیټي ده چې دا زموږ د KPK د ټولو ټیکهدارانو ملګرو لکه ګیري دي. نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې موږ ته د لیبیلیټي لپاره چې دوی نوي کارونه کوي نوي سکیمونه ښیي او یا نوي شیونه ښیي نو پکار دی چې زموږ د لومبې د خپلې زموږ قرضې ختمې کړي. ځکه چې دا کومې سرمایه ده نو د دوی خو دومره بجټ به چې د صوبې څومره تقریبا د دې نه په نیمه باندې زموږ صرف په دوی باندې قرضې دي. څنګه د ګورنمنټ د مخکې ګورنمنټونو پالیسۍ وي چې کله به هم ټینډر لګېده نو د ټولو نه مخکې لاول د هغې راتله د هغې به باقاعده فنډ مهیا کېده. هر ایکشن ته به او هر ډپارټمنټ ایگزیکټیو ته به خپل فنډ راغی د هغه فنډ نه پس بیا ټینډر لګېده او هغه ټینډر به کمپلیټ کېدم بر وخت. زموږ داسې سکیمونه دي اوس هم په ضلع چارسده کې په پېښور کې په دې ټولو KPK کې خاص کر د خپلې ضلع چارسدې خبره ته کومه چې تقریبا 3 کاله وشو د هغې فنډونه نشته دي فنډونه نشته او ټیکهدارانو کار کړی دی او چې کوم د بچو سرمایه وه هغه په هغې کې بنده کړې. نور مزید روزګار هم نشي کولی دې وجې نه نشي کولی چې هغه کومه سرمایه وه نو هغه سرمایه زموږ لاړله او ګورنمنټ سره لکه په قرضو کې پرېوته. نو که دا ګورنمنټ داسې چې د بار ملکونو نه قرض غواړي نو څنګه د ټیکهدارانو د خپل عوام دې په قرضو کې ګیري. نو موږ د خپل صوبایي ګورنمنټ ته او خپل صوبایي وزیر اعلی ته دا ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړه موږ له دا کومې لیبیلیټي چې ده زموږ ایثاره ده او KPK ګورنمنټ سره ده مهرباني دې وکړي یو د دغه ریلیز کړي. زموږ د په KPK په سطح باندې اسکلیشن دا د MRS چې دي 2016 راغلی دی نه 17 شته نه 18 شته دا 19 ته لاړ خو تر اوسه پورې نیو MRS رانغی. د څنګه چې موږ ورته په خپله ژبه کې شډول وایو او MRS وایو نو دا لکه پکار چې هر کال دا چینج کېده او دا 3 کال شروع شو او د حکومت د سستۍ په وجه د حکومت په ډېرې مسایلو پیدا کولو په وجه باندې 3 کال شروع شو او زموږ MRS نوی نه شو. نو زموږ دا احتجاج چې کوم شروع شوي دي نو دا د دې لپاره احتجاج شروع شوی چې زموږ د 3 مطالبې چې دي دا تر کومې پورې نه منل شوي نو تر هغې پورې به زموږ احتجاج هم برقرار وي او د آل ټینډر هغه که د هر ډپارټمنټ ټینډر وي څنګه چې په ثوابیا کې شو څنګه په مردان کې بایکاټ شو څنګه په ثوابیا کې بایکاټ شو دا شانتې زموږ د ضلع زه د خپلو برادرۍ ملګرو ته مې چې لکه هال ټینډر چې دي هال ټینډر چې دوی موږ سره په دې کې شانه بشانه کوآپریشن وکړي او څومره ټینډر چې دي په ډسټرکټ چارسده کې هغه چې که د TMA دی که پبل هیلث دی که RDD دی که CNW دی تر هغې پورې به موږ ټینډر نه کوو
تر کومې پورې چې زمونږ دا مطالبات حل کړي نه وي او دا یې منلي نه وي. نو زه د صوبایي ګورنمنټ ته ریکویسټ کوم او د دې مرګرو او ستاسو په وساطت باندې هغوی ته دا خبره رسول غواړم چې زمونږ مشرانو او قیادت کومه فیصله کړې ده په هغه فیصله باندې موږ ولاړ یو او تر هغې پورې به ولاړ یو تر کومې پورې چې موږ ته قیادت دوباره څه انفارمیشن راکړل د هغې مطابق به موږ مخکې ځو. زموږ به بایکاټ او احتجاج دا تر هغې پورې جاري وي تر کومې پورې چې مسایل نه حل شوي او موږ ته صوبایي صدر صاحب او د هغوی صوبایي مشرانو موږ ته څه انفارمیشن راکړل د هغې مطابق به موږ دا شی هغې پورې برقرار ساتو. نه به ټینډر کوو د ټینډر هم بایکاټ دی او احتجاج هم دی او کیدای شي چې زموږ ته مشران د دې نه پس یو بل که دا مسایل زموږ حل نه شو نو کیدای شي زموږ مشران د صوبې چې دي هغوی موږ ته دا ډکټیشن راکړي چې کوم کارونه شروع دي هغه دی په هغه ځای باندې په ټپه پرېږدي که د چا لاره شروع ده او که د چا روډ شروع ده او که د چا پل شروع دی په هغه ځای بند کړي. موږ به خامخا د صوبې قیادت مطابق په هغه شی په هغه ځای باندې بندو. موږ مزید چې څومره پورې د مشران موږ ته کوم اډر راځي د هغې مطابق به موږ خپل ملګرو ته هغه خبره رسو. او زه د دې په وساطت باندې ټول ځلې ملګرو ته د پریس په وساطت باندې که کوم ملګري نه دي خبر یا نه دي راغلي نو هغوی ته هم دا خبره رسوم چې زمونږ احتجاج او بایکاټ به تر هغې پورې جاري وي تر کومې پورې زمونږ د فنډز زمونږ د اسکلیشن زمونږ د شډول د دې ټول هر یو شیز مسایل نه ختم شوي او زمونږ ته د مشرانو نه څه ډکټیشن نه راکړی شوي تر هغې پورې به زمونږ احتجاج او بایکاټ دواړه په شروع وي او تر اخري دمه پورې به د مشرانو ملګرتیا کوو او هغوی سره شانه په شانه ځو. والسلام.